دیرش کال سلویخ کال عمر دے زما 33 کال عمر دے 33 کال مخکې زما څه تذکره نه وه چې داسې انسان به وي داسې کار به کوي داسې به ګرځي داسې سترګې به وي داسې پوزه داسې غوږونه به وي هر انسان دی خپل عمر راوالی ودې ګوري دونه وخت مخکې چاته ویلو چې داسې یو انسان به پیدا کړي ستا هېڅ تذکره نه وه د نیش نه شته کوې بیا به دې وفات کی نیش به شې بیا به دې راژوندی کوي دا مثال دی څنګه د نیش نه مې وجود ته راوستې وجود نه به دې نیش کم دوباره به دې بیا راژوندی کم عن اوریدونکې بصیره لیدونکې د دغه ساس کې د اوبو نه الله رب العزت ښایسته انسان پیدا کی انا هدیناه السبیل بېشکه مونږ ښودنه کړې ده ته د لارې اما شاکرا نو یا شکر کوونکي شي اما ان یکونه شاکرا فعل محذوف دی اما ان یکونه کفورا داسې وشي یا دی شي دی شاکرا شکر کوونکي و اما کفورا یا ناشکری کوونکي اوس دا شاکرن اسم فاعل ذکر کړی کفورا نه صيغه د مبالغه ذکر کړی ده دې کې اشاره ده دیتا چې شاکرن شکرګزار لږ دي داسې وقلیل من عبادی الشکور ویلی دی کنه د الله د بندگانو نه څه دي شکرګزار پکې لږ دي کنه نو دا ځکه اسم فاعل او کافران خو ډیر دي ناشکره خو ډیر دي نه هغې صيغه د مبالغې چې دا ډیر دي ښه اما شاکرن یا شکر کوونکي شي اما کفورا یا ناشکري کوونکي شي انا هدیناه السبیل معنی سره الله رب العزت فرمایي ما دواړه لارې ښودلي دي سبیل الخیر مم ښودلې ده او سبیل الشر مم ښودلې ده دواړه لارې الله ښودلي دي استا خوښه ده که په دې د شر په لاره لاړې جهنم دی او که د خیر په لاره لاړې نو جنت دی پوه شو پې که نه نو اصل کې د انسان په د اختیار باندې الله رب العزت انسان ته څه ورکوي سزا ورکوي ملحد انسان اکثر له دا سوال کوي چې الله رب العزت دا د ګناه کارونه ولې پیدا کړي دي الله خالق د خیر هم دی الله خالق د شر هم دی کنه پوه شو پې که نه نو دا خو الله پیدا کړي دي خو چې ته اختیار کې نو په هغه اختیار باندې تا ته څه میلو شي په نیکه کار نیکه سمه لار د اختیار کا نو تا ته به څه میلو شي جنت میلو شي او که د شر لار د اختیار کا نو جهنم ته به لکه هغه ملحد ته چې ندوی صاحب ووي که نه تاسو ته مو وسوي ندوی صاحب چې ورته ملحد ته ووي چې هغه وایي چې الله رب العزت خیر او شر پیدا کړی دی نو بیا چې انسان اختیار کې دله سزا ولې ورکوي نو هغه ورته یو مثال ورکړی دی اوس ډېر مشهور شو هغه څه مثال دی هغه ورته وایي په پرچه کې 2 قسمه سوالونه راځي 2 اپشن راځي یو صحیح یو غلط نو په پرچه کې چې کوم غلط چا پرچه جوړه کړې ده کوم څه ټیچر پرچه جوړه کړې ده اوس هغه چې دا پرچه جوړوله نو په دې کې 2 اپشن یې ورکړي دا صحیح دی دا غلط دی هغه صحیح دی اختیار که نو پرچه به دې پاس شي که غلط دی اختیار که نو پیل به شي داسې ده که نه ای بل ورته وایي که نه پیل کېدو ته ناکام کېدل نو دا چې تا دا اختیار که اوس دا د پرچې والا غلطي خو نه وه دا خو د دې ماشوم غلطي وه او د دې سټوډنټ غلطي وه چې د غلط ولې اختیار کا ته پوه دقسې مثال ده دی الله خیر هم پیدا کړی شر هم پیدا کړی الله سمه لار هم پیدا کړی ده او بد هم پیدا کړی ده اوس ته به اختیار یې تاله در کړی دی چې ته به سمه لار اختیار او که غلط لار اختیار نو دلته کې الله وایي چې الله رب العزت د انسان ته دواړه لارې ښودلي دي یا خو په نیغه لار لاړ شه یا په کږه لاړ شه خو په نیغه لاړې جنت دی په کږه لاړې نو څه دی جهنم دی دې کې خو ستا اختیار شته که نه په هغه اختیار دی الله رانیسي ښه
نه دلته وایي نه هدیناه السبیل بېشکه مونږ ښودنه کړې ده ته د لارې